بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. کیډټ زین العابدین یم د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن تاسو ته مخاطب یم. مونږه د خیبر پښتونخوا د پرخطر او حساس مقاماتو لپاره قانون جوړ شوی د هغې د دپناو پورې په مخکنو ویډیوګانو کې مونږ ویلې وې. نن به مزید په دې کې یو څو مختصرې دفعې پاتې دي، هغه ختمو انشاءالله. په کې نیکسټ زموږ سره دپدست د دپدست کې اپیل متعلق خبره ده چې کوم هدایاتو 4 نمبر دپه کې د کمیټې ذکر او په 5 کې بیا د کمیټې هغه فرایضو چې د 5 دپې د ضمن ایکو سی لاندې چې کوم تحریري مشورې هغې کمیټې د دوی متعلق ورکړي چې دا د مشورې ورله ورکړي چې دا د اقداماتو د حساس مقاماتو د انچارجان دي، منتظمین دي، دوی له دا پکار دي. نو که دوی په دغه اپیل کول غواړي نو چې کله ورته دا تحریري مشورې میلاو شوې د ګورنمنټ د طرفه نو په ور وضع کې دننه دوی آر پی او صاحب ته اپیل کولی شي د دغه سیز متعلق. خو که په دې کې آر پی او صاحب کومه فیصله وکړه هغه به حتمي فیصله وي، په هغې د هغې نه مخکې بیا دوی نور څه دغه نشي کولی. دې پسې مخکې بیا دپه 11 ده. دپه 11 کې هیډنګ جرایم دی. پای کې دا خبره کوي چې په دې قانون کې چې کوم جرایم دي دا ناقابل د دستاندازي جرایم دي او دا قابل ضمانت جرایم دي. په دې کې اس چو کاروایی کی نو په دې کې به استیاسه دایر کی. 12 نمبر دپه کې د دې اکټ د په باره چې کومه ده په هغې کې سزای دي چې یو سړی دا کوم هدایات چې دته جاري شوي دي یا د دې اکټ لاندې د یو جرم د مرتکب شو، جرم یې وکړو، په هدایتو عمل ونه کړو، نو هغې سړي ته به د په باره لاندې سزا میلاویږي. په دې کې 1 کال او 40,000 روپۍ جرمانه ده. مطلب دا سړی به 1 کال قید کیږي او د دې نه علاوه به 40,000 روپۍ په د جرمانه لګولی شي یا به دله دواړه سزاګانې ورکولی شي. په دې کې بله خبره دا یاد ساتل پکار دي که هغه کار داسې چې هغه جاري کاري، مطلب هغه کار پای کې هغه مالک یا انچارج چې کوم دی هغه کار نه ودري، مسلسل کار جاري، نو په هغې کې په هغې صورت کې به د اس چو د دې متعلق یو استیاسه دایر کی او په هغې کې دا ریکویسټ په پای کې عدالت ته کی چې دا کار چې کوم دی دا عمارت چې کوم دی دا سیل کړي شي. د په 12 کې دغه سزا دی. 13 دپه کې دی جرایم کې سماعت او په دې کې به سماعت څوک کې ټرایل به د کوم عدالتي، په دې کې به مجسټر درجه اول چې کوم دی په دې کې به د جرایم سماعت کی د کوم مثل فایل چې کوم د استیاسه چې کومه ده دا پای کې عدالت ته دایر کولی شي او ټرایل به په دې کې دغه مجسټر درجه اول کی. دې پسې نیکسټ زموږ سره دا دوسرے قوانین کا نفاذ ہو. دا دپه 14 ده. دپه 14 کې سوي دوسرے قوانین کا نفاذ ہو. مطلب دا دی چې د دې اکټ سره سره دا خو به لاګوي، خو که د دې متعلق نور قوانین جوړ شوي دي نو هغه به هم په خپل ځای باندې قایم وي. مطلب هغه قوانینو باندې به د دې اکټ سره څه اثر په هغې نه پرېوځي چې دا اکټ جوړ شو نو په هغې نورو قوانینو باندې به څه اثر نه پرېوځي، هغه به هم د دې اکټ سره سره برقراري ناپیز به وي. دا نننی زموږ ویډیو وه، دا مختصر یو 15 دپې پکې پاتې پای باندې موږ بحث وکړو. پای کې دپه 10 کې اپیل دی چې اپیل به آر پی او صاحب ته کی او چې کوم هدایت میلاو شي نو په دې کې به آر پی او صاحب ته اپیل کولی شي. دغه انچارج چې کوم دی، دا منتظم چې کوم دی، دا پرخطر مقامات، دا قابض چې کوم دی، دی به اپیل کولی شي آر پی او صاحب ته او په ور وضع کې به دننه دغه اپیل کی او چې آر پی او صاحب د دې متعلق څه فیصله وکړه هغه به حتمي فیصله. 11 کې جرایم دی چې دا به ناقابل دستاندازي. دلته دا یو خبره یاد ساتئ، په ریکروټ کورس کې دی ته قابل دستاندازي لیکل دی، خو دا جرایم ناقابل دستاندازي دي او دا قابل ضمانت جرایم دي. 13 دپه 12 کې د هغې سزا دی چې هغه سزا به سي، هغه به 1 کالي او 40,000 روپۍ جرمانه به وي، یا به ورله 1 کال سزا ورکولی کېږي یا به 40,000 روپۍ جرمانه کېږي. دواړه سزاګانې ورته په یو ځای میلاویدی شي، 1 کال 40,000 روپۍ. او که دا کار جاري کاري، مطلب مسلسل لګیایي دا کار و، نو دا کې دغه صورت کې به دغه پرخطر مقام دی، دغه ځای چې کوم دی دا کار پکې شروع دی، دغه سیل کېدی شي. دپه 13 کې جرایم کې سماعت دی چې د سماعت په مجسټر درجه اول کی. دپه 14 کې دوسرے قوانین کا نفاذ، مطلب د دې اکټ په نافذ کېدو نه بعد دا نور قوانین چې کوم د دې متعلق جوړ شوي دي په هغې باندې به اثر نه پرېوځي، هغه قوانین به په خپل ځای باندې نافذ العملي. دا نننی ویډیو زموږ کوم چې د حساس او پرخطر مقامات دي
دغه اکټ باندې مونږ وکړه دا اکټ زموږ سره ختم شو نورې ویډیوګانې د دې نه مخکې مونږ کړي دي دا پکې یو څو د پاتې وو کم چې نن ختم شو دې نه بعد چې مخکې زموږ سره کم اکټس دي یا د لوکل اینډ سپیشل لا پی پی سی سی آر پی سی کم د پات دي دا به ان شاء الله وایو دې نه علاوه دا کم ایم سی کیوز چې کم دي په دې کې را اهمو دا به ان شاء الله تیارو دا به تاسو په خدمت کې پیش کوم بل ویډیو کې به ان شاء الله تاسو سره ملاويږم دا غو پورې مال اجازه راکې د الله په امان